پاکستان کرکټ بورډ د آی سی سی نه ایکسپلینیشن غوښتلی دی چې تاسو ولې د پاکستان ټورنامنټ پاکستان کرکټ بورډ ټورنامنټ ډایرکټر سمیر احمد سعید سټیج لوري نه دی راغوستی. تاسو له دې معلومه وي د خندا خبره هم ده. او بل طرف ته جیشا چې کوم دی پاکستان ته څومره سپک نظر کوي یا آی سی سی مشر اوس جیشا دی څه ټایم د چیمپئن ټرافي فائنل ایج شو ټرافي ورکړل کېده نو هغه ټایم په سټیج باندې چې کم ملک هوسټینګ کوي د هغې د بورډ هم یو مشر په دغه سټیج باندې ولاړي خو دغلته د پاکستان مشر سټیج ته نه دی راغوستلی شوی. نو اوس پاکستان کرکټ بورډ وایي چې موږ به د آی سی سی نه ایکسپلینیشن غواړو چې تاسو ولې زمونږ د بورډ مشر هوسټینګ زمونږ آی سی سی چیمپئن ټرافي هوسټینګ پاکستان سره نو تاسو بیا څنګه د پی سی بي د پاکستان کرکټ بورډ مشر اګنور کو تاسو ولې سټیج ته راونغوستو دا خو زمونږ حق جوړېدو چې تاسو زمونږ مشر سټیج له راغوستی محسن نقوي فاینل ته نوتلی. محسن نقوي الریډي د خپل بیزي سکیجول په وجه باندې فاینل میچ ته نوتلی. محسن نقوي په ځای باندې یا د پاکستان کرکټ بورډ ټورنامنټ ډایرکټر چې کوم دی سمیر احمد سعید تللی و چې هغه هم اګنور شوی دی. دغه سټیج باندې چې څه ټایم روهت شرما له ټرافي ورکړل کېده نو جیشا موجود و د نیوزیلینډ د بورډ پکې یو دوه کسان موجودو او د پاکستان پکې څوک هم نو د پاکستان پکې هم موجود کېدل ځکه پکارو چې هوسټینګ پاکستان سره نو اوس په دې خبره باندې پی سی بي د آی سی سی نه ایکسپلینیشن غوښته چې ولې اخر ولې داسې تاسو کړي دي.